أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. راغله فیصله د الله، اوس داغه د پاره تلوار مکوي، پاک دی هغه او ډېر اوچت او غره دی دهغه شرک نه کم چې دا خلق کوي. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا فاتقون. هغه په خپل بندگانو کې چې په چا باندې غواړي هم په هغه باندې دا روح په خپل حکم سره د فرښتو په ذریعہ نازلوي. د دې هدایت سره چې خلکو له خبرداري ورکړه زمانه بغیر بل هیڅوک تاسو معبود نشته، نو تاسو خاص هم زمانه ویریږئ. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. هغه اسمانونه او زمکا په حق پیدا کړی دي، هغه ډېر اوچت او غوړه دي د هغه شرک نه چې دا خلک کوي. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هغه انسان د نطفه د یو وړوکی شان ساس کې نه پیدا کړو او اوس دا دی هغه یو ښکارا جګړمار سره جوړ شو. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. هغه زناور پیدا کړل چې پاکستاسو د پاره د اغوستلو سامان هم دی او خوراک هم او قسمه قسم نوري فائدې هم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. پاغي کې تاسو د پاره خاص دی کله چې تاسو په سحر کې د سرند د پاره شړې او کله چې ماخام راولې. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هغوی تاسو د پاره بارونه داسې ځایونو ته وړي چې هلته تاسو د سخت مشقت نه بغیر نشئ رسیدئ. حقیقت دا دی چې تاسو رب ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هغه اسونه او قچری او خر پیدا کړل د پاره د دې چې تاسو په سوار شئ او هغه تاسو د ژوند خاص جوړ شي. هغه ډېر نور داسې سيزونه تاسو د فائدې لپاره پیدا کوي چې داغه تاسو ته هیڅ علم نشته. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. او د نیغي لاري خودلو زما په الله دا هر کله چې لاري کګي هم موجود دي. کو هغه غفتله نو تاسو ټول ته به هدایت کړي وي. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون.
هم هغه دی چې د اسمان نه ستاسو د پاره او برا ورولې چې تاسو په خپل هم سکي او ستاسو د سارو د پاره پر خوراک هم پیدا کیږي ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون هغه د دې او بو په ذریعہ فصلونه را زرغونوي او زيتون او کجوري او انګور او هر قسمه نوري میوه پیدا کوي پدې کې لوی نخدا د هغه خلکو د پاره چې غور او فکر کوي وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون هغه ستاسو د فائدې د پاره شپه او ورځ او نور او سپوږمۍ مسخر کړی دي او ټول ستوري هم داغه په حکم سره مسخر دي پدې کې ډېری نخې دي د هغه خلکو د پاره چې هغه د عقل نه کار اخلي وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون او دا چې کم رنگارنګ ډېر سيزونه هغه ستاسو د پاره پزمکه کې پیدا کړی دي پدې کې هم ضرور نه خدا د هغه خلکو د پاره چې هغه سبق حاصلون کړي وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هم هغه دې چې تاسو د پاره سمندر مسخر کړي دي د پاره د دې چې تاسو داغینا تازه غوخي اخورئ او داغینا د خایس هغه سيزونه راوباسي چې تاسو یې اغوندئ تو ویني چې کشته د سمندر وبشلوي او روان دي دا ټول هرڅه د دې د پاره دي چې تاسو د خپل رب فضل تلاش کړئ او داغو شکر گزار جوړ شئ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون هغه پزمکه کې د غرونو میخونه خخ کړل د پاره د دې چې زمکه پتاسو اونې خوځي هغه دریابونه جاری کړل او قدرتی لاري جوړې کړې د پاره د دې چې تاسو هدایت بیا مومئ وعلامات وبالنجم هم يهتدون هغه پزمکه کې لار خودن کې نخي کې خودلې او دستور په ذریعہ هم خلق هدایت بیا مومي افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون آیا هغه څوک چې پیدا کول کوي او هغه څوک چې هیڅوک هم نه پیدا کوي دوه یو شان دي آیا تاسو په هوش کې ناراضئ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ کتاسو د الله نعمتونو شمارول غواړئ نو شمارول نشئ حقیقت دا دی چې هغه معاف کونکي او رحم کونکي دی حالکه هغه ستاسو د ښکارا نه هم خبر دی او د پټ نه هم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون
هاغه نوري هستيانی چې خلق ورتا د الله په ځای आवाजونه کوي هغه د حس پیدا کوونکی نه دي بلکې هغه په خپل مخلوق دي هغه مردي ژوند نه دي او هغه ته هیڅ علم نشته چې هغه با کله دوباره راپورته کیږي إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ستاسو خدای بس هم یو خدای دی لیکن کم خلق چې آخرت نه مني داغوی په زړونو کې انکار ټینګ شوی دی او هغوی په غرور کې اخته شوی دي لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين بشکا الله د دوی ټول کارونه پیژني پټ هم او ښکارا هم هغه هرگز هغه خلق نخوخوي څوک چې د نفس په غرور کې مبتلا وي وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ او کله چې څوک داغوی نه تپوس کوي چې تاسو رب دا سنازل کړي دي نو وایي یرجی خو هغه د پخوانی زمانه زړې قصې دي ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يذرون دا خبرې دوی زکه کوي چې د قیامت په ورځ خپل پیټه هم ټول اوچت کړي او ورسره د هغه خلکو سپیټي هم راجمع کړي چې دوی د جهالت په وجہ بیلاری کوي او ګورئ څنګه سخت ذمہواری ده چې دوی په سر اخلي قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون د دوی نه مخکې هم ډیرو خلکو حق له د شکست ورکولو لپاره هم دغه سي دوکبازيانې کړې دي نو وګوره چې الله داغوی د دوکې آبادی د بیخ نه راوستلا او داغه چت د برنا داغوی په سرونو باندې را پریوت او د داسې غاړي نه پر عذاب راغې چې داغه غاړي نه داغه دراتلو هغه هډو سو ګمان نکوو ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين بیا به د قیامت په ورځ الله هغه خوار او ذلیل کړي او ورته به وایي چې اوس اوخه کمزې دي زما هغه شریکان چې دا غوي د پاره با تاسو د حق پرستو خلکو سره جګړې کولې کوم خلکو ته چې په دنیا کې علم حاصل وو هغه به وایي نن رسوایی او بدبختی دا د کافرانو د پاره الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين او هم دغه کافرانو د پاره
چې په ځان باندې د ظلم کولو په حالت کې کله د فرښتو په لاس کې غیر شي نو سرکشي پری دي او فورن سلامي شي او وايي مونږ خو هیڅ بد نه کول. فرښتې جواب ورکوي کول مو ولینا الله تاسو د عملونو نه خبر دی. اوس ځای د دوزخ په دروازو ورننوځي هم دغل تبا تاسو همیشه اوسېږئ. بس حقیقت دا دی چې ډېر خراب دی د اوسېدو دی د متکبرانو د پاره. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بل طرف ته چې د متقیانو خلکو نه تپوس وشي چې دا سسې دی چې تاسو د رب د طرف نه نازل شوی دی نو هغه جواب ورکوي چې بهترین سیز نازل شوی دی. دغه شان د نیک عمل خلکو د پاره په دې دنیا کې هم خیر دی او د آخرت کور خوې ضرور خدي ډیر خکور دی د متقیانو د همیشه اوسېدو جنتونه چې هغوی به ورته داخليږي لاندې بتري نهرونه بهيږي او هر صبح هلته بالکل داغوی د خواهش مطابق وي. دا جزا ورکوي الله متقیان لا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هغه متقیان لا چې فرښتې تری کلا د پاکیزګۍ په حالت کې روحونه اخلي نوای ورتا پتا سودي سلام وی زئی جنت تا د خپل عملونو په بدله کې. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اے نبی صلی الله علیه وسلم اوس چې داخلك انتظار کوي نو د دین سیوا نور سپات شوی دي چې فرښتې راشي یا ستاسو د رب فیصله وشي. دارنګ عزت او بیادبی د دوی نه مخکې ډیرو خلکو کړی دا بیا چې دا غوي سره سو شو هغه په هغه باندې د الله ظلم نه وو بلکې دا غوي خپل ظلم وو چې په خپل په ځان باندې وکړو. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. داوی د بدو عملونو سزا اخر هغه ته ور ورسېدا او هم هغه سیس په هغه باندې مسلط شو په کم پوری چې با هغه ټوکی کوله. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. دا مشرکان وای کو الله غختله نو نبا مونږه او نبا زمونږه پلار نکو داغه بغیر د بلچا عبادت کړي وي او نبمو داغه د حکم نه بغیر یو سیز حرام کړي وي. هم دغه رنگي بهانه د دوی نه مخکینو خلکو جوړولې نو آیا پر رسولانو باندې د صفا خبر رسولو نه سیوا نور هم څه ذمہواری شته؟
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مونږه هر امت ته یو رسول الیګو او داغه په ذریعہ مو ټول خبردار کړل چې د الله بندگی کوي او د طاغوت د بندګۍ نه ځان ساتي. بیا په هغه کې الله چاته هدایت وکړو او پچا باندې گمراهي مسلط شو. بیا لکشان پزمکه کې وګرځي او وګورئ چې د دروغ غړونکو څه انجام شوه دی. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اے نبی صلی الله علیه وسلم تو کو هر سمرا د دوی د هدایت لپاره هیره سکړي خو الله چې څوک بیلاری کوي بیا هغه ته هدایت نکوي او د داسې خلکو امداد هیڅوک نشي کولای. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. دا خلق په الله غټ غټ قسمونه خوري او وایي چې څوک مرشي الله هغه دوباره نه راځوندې کوي. راځوندې کوي به ولینا دا خو یو وعده ده چې پورا کولی هغه په خپل ځان واجب کړی دي خو اکثر خلک پوهیږي نه او دا راځوندې کول د دې لپاره ضروری دي چې الله دوی ته هغه حقیقت وخی چې داغه په باره کې دوی اختلاف کوي او چې کوم خلکو د حق نه انکار کړي دي چې هغه ته معلومه شي چې هغه دروغجن وو. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. پاتشو د دې خبرې د کېدو امکان نو مونږ چې د یو څه د پیدا کولو اراده وکړو نو مونږ د دې نه زیات نور څه نه کوو چې بس هغه سستا حکم وکړو چې شا بیا هغه کیږي. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. کوم خلکو چې د ظلم برداشت کولو نه رستو د الله د پاره هجرت کړي دي نو هغوی لبا مونږ په دنیا کې هم خزه ورکړو او د آخرت اجر خو ډیر لوی دی. کاش چې معلومه شوی وي هغه مظلومانو ته چې صبر کړي دي او د خپل رب په باور باندې کار کوي چې څنګه ښه انجام د هغوی په انتظار کې دی. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ستانه مخکي چې کوم رسولان لېږلي دي هغه مو ټول سړي را لېږلي دي او مونږ به ورته خپل پیغامونه د وحي په ذریعہ لېږل. د عالمانو نه تاسو کړئ کو تاسو په خپل نه پوهیږئ. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
مخکنی رسولان هم مونږه دروخانه نخو او کتابونو سره لېګلی وو او اسمو دا ذکر پتا باندې نازل کړي دي د پاره د دې چې تو خلکو ته داغه تعلیم تشریح او وضاحت وکړي کم چې داغوی د پاره نازل کړي شوی دی او د پاره د دې چې خلک په خپل هم غور او فکر وکړي أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم کم خلق چې د پیغمبر د دعوت په مخالفت کې د بدونه بدتر تدبیرونه کوي آیا هغه د دې خبرونه بالکل بے خطرې شوی دي چې الله پزمکه کې ورننه باسي یا په د داسي طرف نه عذاب راولي چې داغه طرف نه عذاب راتل داغوی په ګمان کې هم نوي یا ناصافه په ګرځېدو کې هغوی راونی سي یا په داسي حالت کې هغوی راونی سي چې داغوی سره په خپل دراتلون کې مصیبت یې روي او داغه نه د بچ کېدو په فکر کې بیدار وي هغه چې هر څه کول غواړي دا خلق داغه د عاجز کول طاقت نه لري حقیقت دا دی چې ستاسو رب ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون او آیا دا خلق دا الله پیدا کړي یو سیست هم نه ګوري چې دا غي سورې څنګه خی او ګس طرف ته الله ته په سجده پریوزي ټول په دې طریقه د عاجزۍ اظهار کوي ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون آیت سجدہ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون پزمکا او پاسمانونو کی چې څومره د سا مخلوق او څومره فرښتې دي ټول الله ته سر په سجده دي هغوی هرگز سرکشي نه کوي او د خپل رب نه یریږي چې داغوی د پاسه دی او چې څوک ورته کیږي داغه مطابق کار کوي وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون دا الله فرمان دی چې دوه خدایان ما جوړوي خدای خو بس یو دی نو تاسو خاص هم زمانه یې راکوي وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون هم داغه دي سچ په اسمانونو کې دي او سچ په ځمکه کې دي او خالص داغه دین په ټول کائنات کې چلیږي نو آیا تاسو به بیا هم د الله نه بغیر د بل چا نه یې راکوي وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون تاسو ته چې نعمت حاصل دی نو هغه د الله د طرف نه دی بیا چې در باندې کلا سخت وخت راشي نو خپل فریادونه هم هغه ته پمنډه وړي ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون لیکن کله چې درنا الله دغه سخت وخت لري کړی نو فورن پتاسو کې یو ډله د خپل رب سره نور خلق د دې مهرباني په شکریا کې شریکول شروع کړي
د پاره د دې چې د الله د احسان ناشکری وکړي ډېر خدا مزه کوي ضرب درته حال معلوم شي ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون دې خلکو لچی مونږ کم رزق ورکړې دي دوی دا غینا د هغه چا د پاره حصے مقرروي چې دوی د حقیقت نه هډو خبر نه دي قسم په الله چې تاسو نه به ضرور تپوس کیږي چې دا د روح تاسو څنګه جوړ کړی وو ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون دوی الله له لونه جوړوي سبحان الله او پخپلا د دوی د پاره هغه دي چې دوی غواړي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کله چې په دوی کې چاته د لور د پیدا کېدو زیره ورکړي شي نو داغه په مخ باندې تورواله خورشي او غم په زړه دننه تیر کړي يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون د خلکو نه پټ پټ ګرځي ځکه چې د دې خراب خبر نه رسټو با څوک د چا مخې ته څنګه ورشي سوچ کوي چې د ذلت سره د غلور اوساتي او کو په خاورو کې ورخه خکړي وګوره څنګه خراب حکمونه دي چې دوی د الله په باره کې لګوي للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم د خرابو صفاتونو لایق خو هغه خلق دي چې هغه په آخرت یقین نه لري پاتې شو الله نو داغه د پاره خو ټول اوچت او اعلی صفاتونه دي هغه خو په ټول باندې غالب دی او په حکمت کې کامل دی ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون کچری الله داخلك د دوی د ظلم په وجا فورن رانیولې نو د ځمکې په مخ باندې بای یو د ساسیز نوې پرې خو دی لیکن هغه ټول ته د یو مقرر وخت پورې مهلت ورکوي بیا کله چې هغه وخت راشي نو داغه نه هیڅوک هم د یو ساعت د پاره مخ کې رستو کېدې نشي ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون نن دا خلق هغه سيزونه الله له مقرروي چې په خپل د ځان د پاره نه خوخوي او د دوی جبي دروغ وایي چې د دوی د پاره بس خیر خیریت دی د دوی د پاره خو بس یو سیز دی او هغه دی د دوزخ ور او ضرور به ورته دوی د ټولو نه مخکي ورسول کیږي تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم قسم په الله اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه وړاندې هم مونږه ډېر قومونو ته رسولان لېږلي دي او وړاندې هم داسې شوی دي چې شیطان دغه قوم بد عملونه هغوی ته خایسته ښکارا کړل او د رسولانو خبره ونه منله
همدغه شیطان نن د دې خلکو هم سرپرست جوړ شوی دی او دوی د دردناک عذاب مستحق جوړیږي. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. مونږ دا کتاب پتا باندې د دې غرض د پاره نازل کړي دي چې ته دوی ته د هغه اختلافاتو حقیقت اوخی په کومو اختلافاتو کې چې دوی اخته دي. دا کتاب لار خودنا او رحمت دی د هغه خلکو د پاره چې څوک یې اومني. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. تاسو په باران کې وینئ چې الله د اسمان نه عبور ورولې او فورنی د دې په ذریعہ په مرز مکه کې سا واچولا. یقینا پدې کې یو نښه ده د اوریدونکو د پاره. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لبنا خالصا سائغا للشاربين. او ستاسو د پاره پسارو کې هم یو سبق موجود دی. داغوی په خېټو کې د سټو او د وینو د مینځنا یو سیز مونږ په تاسو باندې سکو، یعنی خالص پي چې د سکونکو د پاره ډېر مزیدار دی. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. دغشان د کجرو د ونو او د انګورو د زیلو نه هم مونږه یو سیس په تاسو باندې سکو چې د نشي سيزونه تر هم تاسو جوړوي او پاک رزق هم. یقینا پدې کې یو نخدا د هغه چا د پاره چې د عقل نه کار اخلي. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وګوره ستارب د شاتو مچي یعنی د غبین مچي ته دا خبره وحی کړه چې په غرونو کې او په ونو کې او په لرګو باندې چې کمی زیلې خورېدلې وي په هغه کې خپل کور جوړ کړه او د هر قسم میوونه رس راکاګه او خپل رب چې درته کمی لاري هواري کړې دي په هغه باندې ځه. د دې مچي د خېټ نه یو رنگارنګ شربت راوځي چې په هغه کې شفا ده د خلکو د پاره. یقینا پدې کې هم یو نخدا د هغه خلکو د پاره چې غور او فکر کوي. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. وګوره الله تاسو پیدا کړی بیا هغه تاسو له مرګ راولي او پتاسو کې څوک بدترین عمر ته رسولي کیږي د پاره د دې چې په هر څه باندې د پوهېدو نه وروسته بیا نه پوه شي. حق دا دی چې یوازې الله په علم کې هم کامل دی او په قدرت کې هم.
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون وګوره الله پتاسو کې زینولا په زینو باندې پر رزق کې فضیلت ورکړي دي بیا چې کوم خلکو لا دا فضیلت ورکړي شوی دی هغه داسې نه دي چې خپل رزق خپل غلامانو لا د دې لپاره ورکوي چې پر رزق کې دوه برابر حصدار جوړ شي نو آیا بس د الله د احسان منلو نه د دې خلکو انکار دی والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون او هغه هم الله دی چې ستاسو د پاره ستاسو د جنس نه خزي جوړ کړي او هم هغه تاسو له دغه خزونه زامن نوسی درکړل او خخصي زونه د خوراک د پاره درکړل آیا نو دا خلق په دې هر څه باندې د پوهېدلو نه رستو هم باطل مني او د الله د احسان نه انکار کوي او الله پرېږدي او د هغه چا عبادت کوي چې دا غوي پلاس کی نه د اسمانونو نه دوی له رزق ورکولو څخه اختیار شته او نه د ځمکې او نه دا کار هغوی کولی شي نو د الله د پاره مثالونه مجوړوي بشکا الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله تعالی یو مثال بیانوي یو خوده غلام چې د بل په قبضه کې دی او په خپل هیڅ اختیار نه لري بل داسې سړی دی چې مونږ ورلا د خپل طرف نه خیر رزق ورکړي دی او هغه دا غینا پخکارا او په پټه خرڅ کوي وایي آیا دا دوانه برابر دي الحمدلله لیکن اکثر خلک په دې سم خبره نه پوهیږي وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم الله یو بل مثال بیانوي دوتنه سړی دی یو کون ګونګې دی هیڅ کار نشي کولای په خپل مالک باندې یو بوج جوړ شوی دی چې کوم طرف ته ولېږي نو سید خیر کار ترنه نکېږي بل سړی دی چې د انصاف حکم کوي او په خپل په صحیح لار ولاړ دی آیا دا دوانه یو شان دي
ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. او د ځمکې او د اسمانونو د پټو حقیقتونو علم خو الله ته دی او د قیامت پر راتلو کې به څه وخت نه لګي خو بس دومره لکه چې د سړي سترګه اورپی بلکې د دین هم څه کم. حقیقت دا دی چې الله هر څه کولی شي. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله تعالی تاسو د میندو د خېټونه په داسې حال کې راوستای چې تاسو په هیڅ نه پوهیدئ. هغه تاسو لا وګونه درکړل، سترګې درکړې او سوچ کوونکی زړونه درکړل د پاره د دې چې تاسو شکرګزار جوړ شئ. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا د خلکو چتا مارغانو ته ندی کتلی چې د اسمان په فضا کې څنګه مسخر دي؟ دوی د الله نه بغیر بل چا په هوا کې ټینګ کړی دي. په دې کې ډېری نښې دي د هغه خلکو لپاره چې هغوی ایمان راوړي. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله ستاسو د پاره ستاسو کورونه د آرام ځای جوړ کړو. تاسو له د زناورو د سرمنونه داسې کورونه پیدا کړل چې تاسو د پاره په سفر او قیام دوانو حالاتو کې سپکوي. تاسو له د زناورو د پشم او د وړۍ د ویختونه ډېر سيزونه د اغوستلو او د استعمالولو د پاره پیدا کړل چې هغه د ژوند د خاص وخت پورې تاسو په کار راځي. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. او الله د خپل پیدا کړو ډېرو سيزونو ستاسو د پاره د سوري تنظیم وکړو. په غرونو کې ستاسو د پاره د پناه اغستلو ځایونه جوړ کړل او تاسو له داسې جامې درکړې چې تاسو د ګرمۍ نه بچ کوي او نوري داسې جامې چې په جنگ کې ستاسو حفاظت کوي. دغه سیغه پتا سو باندې خپل نعمتونه پوره کوي د پاره د دې چې تاسو فرمانبردار جوړ شئ. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. اوس کو چری دا خلق مخ اړوي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم پتا باندې د دین سیوا بل هیڅ ذمہواری نشته چې د حق پیغام صفا ورسوي. يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون. دوی د الله احسان پیژني بیا دا غنه انکار کوي او په دوی کې ډېر خلک داسې دي چې حق منلو ته تیار نه دي. ويوم نبعث من كل
أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. دوی دا فکر ولی نه کوي چې په هغه ورځ به بیا څه وشي، په کومه ورځ چې مونږ د هر امت نه یو گواره پاسو، بیا خو به نه کافرانو ته د حجت پیش کولو موقع ورکړي شي او نه بتري د توبې استلو مطالبه وکړي شي. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. ظالمان خلق چې یو ځلی عذاب وویني نو بیا بتري نه عذاب سپکړي کیږي او نه باورلا د یو ساعت د پاره مهلت ورکړي کیږي. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. او کوم خلکو چې په دنیا کې شرک کړي وو هغه چې کله خپل جوړ کړي شریکان وویني نو او بوایي اے پروردګارا دادی هغه زمونږ شریکان چې مونږ ستا په ځای دوی ته आवाज کولو. په دې خبره باندې با هغه له هغه خپل معبودان صفا جواب ورکړي چې تاسو دروغ وایي. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. په دغه وخت کې با دوی ټول الله ته کېد شي او د دوی هغه ټول دروغ به ختم شي کم چې به دوی په دنیا کې جوړول. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. کوم خلکو چې په خپل د کفر لار اختیار کړه او نور خلکی د الله د لارې نه منع کړل، هغوی له بمونګه عذاب د پاسه عذاب ورکوو داغه فساد په بدله کې کم چې به هغوی په دنیا کې راپورته کوو. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی داغه ورځنه خبردار کړه چې مونږ به په هر امت کې هم داغوی د منځ نه یو گواه راپورته کړو چې داغوی په مقابله کې به گواهی کوي او د دې خلکو په مقابله کې به مونږ تا د گواهی کولو د پاره راولو. دا هم د دغه گواهی تیاری ده چې مونږه دا کتاب پتا باندې نازل کړی دی چې د هر څه صفا صفا وضاحت کوونکې دی او هدایت دی او رحمت دی او زیر دی د هغه خلکو د پاره چې د مننې سر ټیټ کړی دی. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بشکا الله د عدل او د احسان او د خپل ولای ساتلو حکم کوي او د بدای او د بے حیاي او د ظلم زیاتینا منع کوي. هغه تاسو ته نصيحت کوي د پاره د دې چې تاسو تری سبق واخلئ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. د الله وعده پوره کوي کله چې تاسو داغو سره سواده کړی وي او خپل قسمونه د محکموالي نه رستو مماتوي
کله چې تاسو الله په خپل ځان باندې گواه جوړ کړی وي بشکا الله تاسو د ټولو کارونو نه خبر دی ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ستاسو حالت دی د هغه خزي پشان نشي چې هغه په خپل مهنت سره تارونه اورېشل او بیا په خپل هغه ټوکړي ټوکړي کړل تاسو خپل قسمونه په خپل معاملاتو کې د دوکې ذریعہ جوړوي د پاره د دې چې یو قوم د بل قوم نه زیاتې فائدې حاصل کړي حالکه الله د دې وعده په ذریعہ تاسو په ازمیښت کې اچوي او د قیامت په ورځ به هغه تاسو د ټولو اختلافاتو حقیقت تاسو ته ضرور څرګند کړي ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون کو الله دا غختله چې په تاسو کې دی اختلاف نوي نو هغه با تاسو ټول یو امت جوړ کړی وي لیکن هغه چې څوک په گمراهۍ کې اچول غواړي نو هغه په گمراهۍ کې اچوي او چې چاته نه غلار خودل غواړي نو هغه ته نه غلار خي او ستاسو نه با ستاسو د عملونو ته پوس ضرور کیږي ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم او اے مسلمانانو تاسو خپل قسمونه په خپلو کې یو بل د دوکې ورکولو ذریعہ مجوړوي حسینه چې د چا قدم د مضبوطې دون رستو بیا او خوځيږي او تاسو د دې جرم په سزا کې چې خلق مو د الله د لارې نه منع کړل خراب انجام وویني او سخت سزا وخوري ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون د الله وعده د لګي فائدې په بدله کې مخر سوي بشکا چې د الله سره دی هغه تاسو د پاره زیات بهتر دی که تاسو په هیګئ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سچې ستاسو سره دی هغه ختمي دن کې دی او سچې د الله سره دی هغه باقی پاتې کېدون کې دی او څوک چې د صبر نه کار اخلي هغه له بمون داوی بدله داوی د بهترین عملونو مطابق ضرور ورکو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هر څوک چې نیک عمل کوي کو هغه سړی وي او کو خزا خو چې مؤمن وي هغه ته په دنیا کې مونږه پاکیزه ژوند ورنصیب کوو او په آخرت کې به داسې خلکو لا داوی بدلا داوی د بهترین عملونو مطابق ورکوو فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اے نبی صلی الله علیه وسلم
بیا چې کله تو قرآن لوستل شروع کړې نو د شیطان رټلی شوی نه په الله پوری پناه غواړه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. بشکا داغو په هغه خلکو باندې وس نبر کیږي څوک چې ایمان راوړي او په خپل رب باندې باور کوي. داغو زور خو په هغه خلکو باندې چلیږي چې هغه ځان له سرپرست جوړوي او داغو په لمسا شرک کوي. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. کله چې مونږه د یو آیات په ځای بل آیات نازلوو او الله خپو هیږي چې هغه څه نازل کړي نو دا خلک وایي چې ته دا قرآن په خپل جوړوي. اصل خبره دا ده چې په دوی کې اکثر خلک د حقیقت نه خبر دي. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې دا خو روح القدس ټیک ټیک زما د طرفنا درجه په درجه نازل کړي دي د پاره د دې چې د ایماندارو خلکو ایمان مضبوط کړي او فرمانبردارو ته د ژوند په معاملاتو کې نیغ لارو ښیي او هغوی ته د نیکبختۍ زیری ورکړي. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. مونږ ته معلومه ده چې دا خلک ستا په حق لوایي چې دته یو سړی خودنه کوي حالکه دوی چې کم سړی ته اشاره کوي داغه جبا اجمی ده او دا صفا عربي جبا ده. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. حقیقت دا ده چې کم خلق د الله آیاتونه نه مني الله هغوی ته هیڅری دا توفیق نه ورکوي چې صحیح خبري ته ورسي او د داسې خلکو د پاره دردناک عذاب ده. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. درو خبري نبی صلی الله علیه وسلم نه جوړوي بلکې درو خبره هغه خلک جوړوي چې هغوی د الله آیاتونه نه مني او هم هغوی په حقیقت کې دروغجن دي. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. څوک چې د ایمان راوړلو نه وروسته کفر وکړي هغه کچري مجبور کړي شوی وي او داغه زړه په ایمان باندې مطمئن وي نو بیا خیر دی. خو چې د زړه په خوخه کفر قبول کړو نو په هغه باندې د الله غضب دی او د داسې خلکو د پاره لوی عذاب دی. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.
دا زکه چې هغوی د آخرت په مقابله کې د دنیا ژوند خوښ کړو او د الله دا قاعده ده چې هغه خلکو ته د خلاصي لار نه خي څوک چې داغه د نعمت ناشکری وکړي. اولئک الذین طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئک هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. دا هغه خلق دی چې د دوی په زړونو او په غوګونو او په سترګو باندې الله مهر لګولې دی. دوی په غفلت کې ډوب شوي دي. لازم دي چې په آخرت کې به هم دا خلق په خساره کې پاتې شي. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. د دې برعکس چې د کوم خلکو دا حال دی چې کله هغوی د ایمان راوړلو په وجه تنکړې شو نو هغوی کورونه پرې خودل هجرت وکړو د الله په لار کې سخت تیرې کړې او صبر وکړو نو دا هغوی د پاره یقینا ستا رب بخونکې او مهربان دی. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. د دې ټولو فیصله به په هغه ورځ وي څو وخت چې هر سړی د خپل ځان د بچ کولو په فکر کې وي او هر سړی ته به داغه د عمل بدله پوره ورکړي کیږي او په هیڅ به د ذره هم ظلم نه کیږي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله د یو کلی مثال ورکوي. هغه کلی د امن او اطمینان ژوند تیرو او د هر طرف نه باورتا فراخ رزق را رسیدو خو د الله د نعمتونو ناشکری شروع کړه. پس داغه الله د هغه کلی اوسیدونکو ته داغوی د عملونو دا مزور اوسکولا چې د لوګي او د یری مصیبتونو پر راغلل. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هغوی ته د خپل قوم نه یو رسول راغی خو هغوی هغه دروغجن وګڼو. اخر هغوی یو عذاب راګیر کړل په داسې حال کې چې هغوی ظالمان شوي وو. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. نو اے خلکو الله چې کم حلال او پاک رزق درکړي دي هغه خوري او د الله د احسان شکر ادا کوئ کو تاسو واقعي داغه بندگی کوونکی یې. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. الله چې سپتاسو حرام کړی دی هغه مردارا او وینا او د خنزیر غوخه ده او هغه زناور دی چې په هغه باندې د الله نه سیوا د بلچا نوم اغستې شوی وي. البته چې څوک د لوګینا مجبور شي او داسې زونه اخري خو چې د الله د قانون د خلاف کولو اراده نه وي
یا د ضرورت نه زیاتې کونکي نوي نو بشکا الله معاف کونکي او رحم کونکي دی. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. او دا چې ستاسو جبي د دروغ کم حکمونه لګوي چې دا سیز حلال دی او هغه حرام دی نو په داسې حکمونه لګولو سره په الله پوری دروغ متړای. بشکا څوک چې په الله باندې د دروغ تهمتونه لګوي هغوی هرگز خلاصې نمومي. متاع قليل ولهم عذاب أليم. د دنیا عيش د یو څو ورځې دی اخر داوی د پاره دردناک سزا ده. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هغه سيزونه مونږه خاص طور په يهوديانو باندې حرام کړی وو د کوم سيزونو ذکر چې مونږه د دین مخکې تا ته کړی دی او دا په هغه باندې زمون ظلم نه وو بلکې دا هغه خپل ظلم وو چې په ځان باندې کوو. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. البته چې کوم خلکو د ناپوهتیا په وجه بد عمل وکړو او بیا یې توبه وستله او خپل عمل صحیح کړو نو یقینا چې د توبه استلو او صحیح کېدو نه وروسته ستارب داوی د پاره بخونکې او مهربان دی. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. حقیقت دا دی چې ابراهیم علیه السلام د خپل ذات نه یو پوره امت وو د الله فرمان منونکې او یو مخیزه وو هغه هیڅ کله مشرک نه وو. شاکرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. د الله د نعمتونو شکر ادا کوونکې وو الله غوړه کړو او سیده لاري ورته وښودله. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. او په دنیا کې مو ورلا خېګړه ورکړه او په آخرت کې با یقینا د صالحانو نبی. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بیا مونږه تا ته دا وحی راولېګله چې یو مخیزه د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې ځا او هغه د مشرکانو نه نوو. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. پاتشو سبت نو هغه خمونګه په هغه خلکو باندې مسلط کړي وو چې داغه په حکمونو کې اختلاف وکړو او یقینا ستارب د قیامت په ورځ داغه ټول خبرو فیصله کوي په کوم خبرو کې چې هغه اختلاف کوي. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اے نبی صلی الله علیه وسلم د خپل رب لارې ته بلنه کوا په حکمت او په نصیحت سره
او د خلکو سره بحث کوا په داسې طریقه چې هغه د ټولو نه خوي بهشکه ستارب د ټولو نه خپې جنې چې څوک داغه د لارې نه بیلاری شوی دی او څوک پنی غلار باندې دی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ او کچری تاسو بدل اخلي نو بس هغومره بدل واخلي څومره چې په تاسو باندې زیاتې شوي دي لیکن کچری تاسو صبر وکړو نو یقینا چې دا د صبر کوونکو په حق کې بهتر دی واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون اے نبی صلی الله علیه وسلم په صبر سره کار کوا او استاد صبر خو هم د الله په توفیق سره دی د دې خلکو په کارونو باندې غم مکوا او د دوی د چل او دوکو په کارونو باندې زړه متنګوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بشکا الله د هغه خلکو سره دی څوک چې د تقوا نه کار اخلي او په احسان باندې عمل کوي